په لین دین کې د خودغرضۍ او درغلۍ په موضوع لیکل شوی ریډیایي ډراما په بلا ووړېدم. لیکونکی نور رحمان سحر، پروډیوسر ساجد محمود خان، آډیو او ایډیټینګ انجینیر سلمان حیات. کردارونه: استاز ارمانی صاحب، نور رحمان سحر، د استاز کورودانا زرینا، سنم خان، د استاز مرګره محسن ساحل یوسفزی، کمیشنی جواد نذیر احمد خادم، چیئرمین پراپرٹی ډیلر شیر رحمان شبنم، د پراپرٹی ډیلر پارټنر شیرو انعام جی، د پراپرٹی ډیلر ورور فیاض سلمان حیات، د استاز لور دعا سحر. وړاندې کوونکي پښتونخوا ریډیو مردان. یسړیا اوس خدای سم د خار سکول ته بدلی شوی ده. د هغه پلاټ غوستو د سبندوبس وکړو کنه. د کوم پلاټ؟ وای څنګه درنه بیا هیر شو؟ تا نه وی چې کله مې د خار سکول ته بدلی وشي نو یو پلاټ به اخلم. نو د خار په سکول کې خودم دا درېمه میاشت پوره کېدو واله ده. یاره زرینې، نو پلاټ په څه واخلم؟ په 2-3 لکه روپۍ خو پلاټ نه کېږي. نه، نو تاسو چې د جی پی فند د راوستو خبره کړې وه. جی پی فند خو به مې ټول ټال 15 لکه روپۍ جوړېږي. خو به د هفته نیمه کې چې دی نو راوځي. بابو صاحب راته ویلي دي ولې بیا پې هم پلاټ نه کېږي. او نه، تا چې وی چې د جی پی فند په پیسو به عمرې له ځو. او که نه بابا، عمرې له به ځو. ګورې، ما خپلو ټولو ملګرو ته ویلي دي چې زه به امي او بابا سره عمرې له ځم. چې کله عمرې له ځو که نه بچې، نو تا به ځان سره خامخا بوځو. ما تا داسې پاسپورټ خو نه دی جوړ کړی که نه؟ بابا، زما تصویر پاسپورټ کې سم ښکلی راغلی. او که نه بچې مې، زما دعا خو سمه کوکو د کوکو، ځکه خو تصویر کې هم ښکلی راځي. دا شکر دی چې خپلې مور ته نه ده تللی. بابا، ولې زما امي ښکلی نه ده؟ زه کوم ځای ښکلی ده؟ ستا مور خو بلا ده بلا. زه خو په بلا اورېدلی یم. بس په بلا اورېدلی یم. شکر وباسه چې په نیمه خوله یې درکړی یم. دعا لورې، شابه سپاره راواخله او نیغه سبق له لاړه شه. ناوخته کېږي د باندې. د امي زما شابه نرې لویه ښځه شي. دا لسګونې واخله، په دې به ځان له کینو واخلې لاره کې. ښه، خو چپس وانخلې. ښه لورې؟ ټیک ده بابا. بابا السلام علیکم. امي السلام علیکم. وعلیکم سلام. لورې وعلیکم سلام. یسړیا، تا خبره بل خوا واړوله. ما وی که په قسطونو د یو پلاټ بوک کو نو د بچو خو بم پکار شي که نه. ویم داسې کار کوم که نه چې سبا که خیری که مې یاد وي نو ملګرو سره سکول کې په دې صلاح کوم. د ښار خلک زمونږ په نسبت په داسې کاروباري خبرو ښه پوهېږي. صحیح مشوره به راکړي. هو رښتیا، په دې کالو به زه څه کوم؟ کال راشي کال تیر شي، غاړې له یې رونړم. دا به ورسره خرڅ کړو، هسې پې زکاتونه ورکو. شپږ لکه روپۍ خو به وکړي که نه؟ دا خبره دی اوس د هوښیارتوب وکړه. نن سبا سره زر چیرینه دا ډیر ګران دي. دا به خرڅ کو، د دې پیسې به پلاټ کې بندي کو. د چا خبره چې خوره چرې هم چې دی نو پیسې نه بیلي. او مړی ته څه بوډۍ خو نه چې لاس مې خشي نو خپلې بلاله به د نوي پیشن کالي جوړ کم که نه.
بس ما ته معلوم یې معلوم کالی راله مه جوړوه خو بلا راته مه وایه خدای مکه چېرته په سمه بلا ونړئ لوګې شم درنه لوګې ویم بلا دې واخلم بلا په بلا واوړېدم په بلا واوړېدم په بلا واوړېدم په بلا واوړېدم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارمانی سے پخیر کلاس مو واغستو؟ او جی زه سار راتلو سره کلاس ته ورلم تاسو سره اډو میلو نشو سټاپ روم کې یوازې ناست یې ها؟ او یار ځان مو په موبایل مشغول کړی دی نو ملګري ټول کلاسونو کې دي راځه کېنه. مننه ګرانه. ښه نور څه نوې تازه؟ زوړ امام او زړې تراوی دي نو ستانه به نوې اورو نو خبرلوسی معلومات لري شاعر ادیب سړی. مونږ خو د کلي باندې شډل بډل ساده خلک یو په ډېرو ویتو شیتو نه رسو. ښاریان خو تاسو یې چلونه ولونه مزده دي. چلونه خو تاسو ادبي خلکو له درځي بس زلفې دي او رخسارونه دي اړوې راړوې او نوي نوي څیزونه ترې جوړوې په لفظونو لوبې کوې لوبې. خبره دې ټیک ته جواد صاحب دغه چلونه راځي خو ولونه نه راځي. په لفظونو لوبې کولی شو خو په انسانانو نه. خلک خو نن سبا په انسانانو لوبې کوي په انسانانو. موږ خو د مینې او خلوص نه ډک زړونه لرو. مینې ویشو مینې. یاره ارمانی صاحب تاسو کتابي خبرې کوئ عملی دنیا کې خلک صرف پیسه پیژني پیسه ویم که په هره طریقه وي خو بس پیسه ګټل غواړي پیسه. جواد صاحب زما په خیال تاسو غلط پیل ته راغلی ځکه چې استاذۍ کې خو کم از کم پیسه نشته. البته چونکې پاک او مقدسه پیشه ده په دې وجه پکې زړه مطمئن ضرور وي. ویم ارمانی صاحب تا وګټله او ما بیله تاسو سره موږ بحث او مباحثه کله کولی شو؟ که بحث را سره نشي کولی د زړه سره نو مشوره خو راکولی شي که نه. د څه مشوره؟ یار کور ودانه مې راته د سمودې راسې لګیا ده چې چېرته کالونه یا ټاون کې په کیستونو پلاټ واخله د بچو به مو پکار شي. بد خو درته نه وایي دا خو مې ورندار غوره ښه مشوره درکړې ده ډېر هوښیاره راته ښکاري. هسې جواد صاحب چې یو 15 مرلې پلاټ ګزاره حاله شان کالونې کې یا ټاون کې اخلم که نه نو څومره پیسې به ورله پکار وي؟ تاسو سره په لاس څومره پیسې دي؟ یره جی چې د جی پی فنډ او کور نغدې چې کم دی را یوځای کم که نه نو په ګرانه 10-12 لکه جوړېږي. بس بیا خو وشوه که نه خدای خبر چې په کم بابا دې لاس یې ښودي و چې د زړه خواهش دې پوره شو. ارمانی صاحب ویم چیرمین صاحب سره به درله هډونن فیاض صاحب خبره وکړي. چیرمین صاحب؟ چیرمین صاحب څوک دی او کم فیاض صاحب؟ چیرمین صاحب زمونږ د سټاپ ملګري فیاض صاحب مشر رور دی که نه پراپرټي ډیلر دی ګڼې کالونې دي ورسره مخکې ورځو کې ووټونو کې پاس شوی په چیرمین صاحب مشهور دی. ځمکه یې هم پاکه ده او ریټونه یې هم مناسب دي ستا به ډېر خاطر وکړي. جواد صاحب ویم دا خو دې د لوی ټینشن نه بچ کم. ما سره خو د دې خبرې ډېر غم و ځکه چې په دې لانجو ګونجو بیخي نه رسم. ته غم مه کوه چیرمین صاحب ډېر روغ سړی دی ما ترې خپله 4-5 پلاټونه یار دوست له اخیستي دي زما یې ډېر خاطر کړی دی. خوښه مې ده ما ته څه پته وه چې فیاض صاحب دې د پراپرټۍ کار کوي دا خو د ډیوې لاندې تیاره وه. فیاض صاحب خو نن سکول ته راغلی دی که نه؟ او راغلی دی زما په خیال کلاس کې دی. دغه دی ټاله ووهلې شوه اوس به سټاف روم ته راشي. ها مونږ یې نوم واغسته او هغه دروازه کې راښکاره شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیاض صاحب دا ښه دی چې راغلی اډ اوس مو یادولې. خیر شه سرجی په ښه کې کو په بده کې؟
خکې سړیا ارماني صاحب د یو 5 مرله پلاټ اغستو خواهش لري. ما ورته ستاسو او د چیرمین صاحب په باب له سرسري خبره وکړه. نور ته پوه شه او ارماني صاحب ته بېغمه شه جواد صاحب. د ارماني صاحب مثال زمونږ د رور دی او بیا د دې په شان حساس خلک خو د چیرمین صاحب خپل هم ډېر زیات خوښ وي. هغه به یې ډېر زیات خاطر وکړي. داسې ډالري پلاټ په ولور کې چې ټول عمر به راته دعاګانې کي دعاګانې. الله مو عزت وکړه فیاض صاحب. زه خپله د پراپرټۍ په کاتو بیخي نه رسم. بس تاسو پوه شئ او الله پوه شه. ویم چې هیڅ فکر ونه کې سرجي. داسې وګڼه چې دا زما خپل کار دی. زه به د نن د چوټۍ نه پس چیرمین صاحب سره مخامخ کم. په 3 سوسایټو کې را سره یو څو پلاټونه پاتې دي چې کم ځای ستاسو خوښ وي درکوو بدله انشاءالله. دا وړه خبره ده. ډېره مینه ډېره مننه. پبلا واوریدم پبلا واوریدم پبلا واوریدم پبلا واوریدم. رښتیا شیرو سړو سره د څه چلو کو سدتی بوترا بوتل کنا نیټه ګوره په سر را ورسېده یاریا. د ځمکې مالک لبم سنه څه پیسې ورکول غواړي. یاره چیرمین صاحب د 2-3 کسانو نه خو مې پرونو یو 15 لکه وصولي وکړه خو مارکیټ ډاون دی خلکو سره څه نشته. که لږ یې تنګو نو د پلاټ د واپسۍ خبرې خوله کې وي. سدوړه دباو په کوا ګنیاسې دا خلک په ډډه نه وړي. زما خیال دی چې د دې 2 کالونو ریټونه مونږه لږ تیزې ښودي دي ځکه خو سامې دام کې نه انخلي. مړه ته سامې سایټ ته را رسوه دام کې ګیرول بیا زما کار دی. ویم چیرمین صاحب سوال دی جوړ د ټکه قبول شو. رور دې ځان سره څوک سامې را په مخه کړې ده. په موټر سایکل ورسره شاته څوک سواره دي. راځه راځه دې کرسو کې کینو چې څنګه را ورسیږې نو د لکونو کروڑونو باز شروع کا. بېغمه شه چیرمین صاحب نورې ما ته پرېږده خو چې لږ راورسي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مېلمه په خیر په خیر. ستړی مشې مېلمه ستړی مشې. ارماني صاحب راځئ د چیر کې کېنئ. مهرباني قدرمن شئ. شیرجانه زه به دې مېلمه سره مشغول شم او ته که دې خوښۍ داسې وکړه هغه ډاکټر صاحب پسې ورشه. بېګا یې کال کړی و چې 50 لکه روپۍ را سره نغدي دي. نور حساب کتاب به بیا وکړو. رسید وله کټ که ښه ریشه یو کار وکړه. که هغه سپینې اجي ته ورښکاره شوې نو ورته ووایه چې بس دی که نه وروره دا 22 لکه روپۍ بقایجات جمع کا. د ځمکو مالکان پیسې غواړي پیسې. د ملک صاحب لا اوس هم څه کم 3 کروڑ روپۍ پاتې دي. زما په خیال 6 کروڑ روپۍ ورته برابر شوې. ټیک ده چیرمین صاحب زه ورځم خو که د بر کلي زما هغه رشته دار راغی نو چې څومره کیدی شي ګزاره ورسره وکړه. غریب سړی دی دعا به راته کوي. ځه ځه ته بېغمه شه. زه پوه شه او ستا رشته دار. ښه فیاضه دا مېلمه راته ستاسو استاز ملګري ښکاري. ها او سپین ډاله ستاسو اندازه بالکل ټیک ده. دا زمونږ د سټاف ملګری روخان ارماني صاحب دی. نه یوازې ډېر ښه استاز دی بلکې یو ښه شاعر ادیب هم دی. سپین لاله ډېر مینه ناک انسان دی. شاعران او استادان ټول مینه ناک وي. ډېر حساس خلک دي. په لږه خبره خفه کېږي او په لږه خبره خوشحالېږي. خدای شته زما دا دواړه طبقې ډېرې زیاتې خوښې دي. کله کله سوچ کوم چې داسې بې ضرره خلکو له ځان له یو کالوني شروع کړم او په خپله هم ورسره پکې اوسېږم. سپین ډاله ارماني صاحب د یو 15 مرلو پلاټ خواهش لري. 12 لکه روپۍ ورسره نقدي دي. باقي په پاکستانو کې تنخوا کې راکوي. په لاره لاره یې راته کیسه کوله چې کورودان یې راته وایي چې یو پلاټ پاکستانو خامخا واخله د بچو به مو په کار راشي. اوف رښتیا خبره ده چې د هر کامیاب سړي په شا د یوې ښځې لاس وي. د کوم مور پلار چې د خپلو بچو په روښانه مستقبل نظر وي هغوی اکثر دا قسمه قربانۍ کوي.
ارمانی صاحب صرف په نوم روښانه نه دی، د بچو مستقبل یې راته هم روښانه ښکاري. الله مو قدر او چیرمین صاحب، بس څومره چې ستاسو نه کیدی شي گزاره به راسره کوئ. ګورئ زه بیخي د پراپرټۍ په کار نه رسم. یقین وکړئ ارماني صاحب، ستاسو په شان خواږه خلک زما زړه ته ډېر راتیر وي. او ها که تاسو زما نه پلاټ وانغسته نو داسې وګڼئ چې بیا تاسو په دې ټول ملک کې د چا نه نشئ اخیستی. مریا ارماني صاحب، پلاټ ملاټ پرېږدوه، وبه شي، دا وړه خبره ده. ویم چې تر ما راورسېدی نو داسې شوه چې بس تاسو کار وشو، بس بل تازه کلام راته واوروه. ارمانی صاحب ام سپین لالا ګورو ډېر بازوکه انسان دی، بلا شاعرانو سره راشه درشه دي، خپل هم ټکه پکه شاعري کوي. داسې وی پیا صاحب، تاسو خو ما سره سکول کې دا ذکر چرته نه و کړی. بس ارمانی صاحب چرته موقع نه و راغلی. نو ارمانی صاحب شابه کنه د خپل غزل څو شعرونه راته واوروه. ارشاد. ښه جي ښه، د غزل مطلب ده. جی ارشاد ارشاد. کله ختمه چې رشته د اعتماد شي، کله ختمه چې رشته د اعتماد شي، زړه د مینې کلک تړون هم د فساد شي. واه واه ارمانی صاحب، حد دی حد، یو وار بیا. مننه. کله ختمه چې رشته د اعتماد شي، زړه د مینې کلک تړون هم د فساد شي. او چیرمین صاحب شعر دی، خپې ته خپه کې ښودل نښه د نفاق ده، لاس چې لاس سره یوځای شي اتحاد شي. لا جواب، ډېر ښکلي. واه واه کوم فکر دی یار. وړاندې شعر دی چې چرې زه دې هم د دواړو سترګو تورم، ای په ځان باندې مینه تا ته یاد شي. اوف زبردست. واه یار، ای په ځان باندې مینه تا ته یاد شي. واه واه ډېر خوندور یار. ډېره مینه ډېره مننه. ها داسې کار دی ارمانی صاحب، دې سایډ کې را سره 25 نمبر پلاټ پاتې دی. 10 مرله کارنر پلاټ دی، یو دوست لمې پرېښو، خو په تاسو مې سود دی. 15 مرلې پرېږدوه، دا 10 مرلې د ډېر ښه دی. د اوبو په نرخ پې درته ولګوم، د 13 لکه نه مې چل هم کم نه دی ورکړی. ستا په 30 لکه شو. مرله کې 20,000 روپۍ ستا خاطر، که اوس دې هم نه خوښه نو ویل شي. ښه بس جی خبره د اعتماد ده چې تاسو څه وکړل ما ته منظوره ده. سپین لالا هم کو څه گنجایش پکې کیږي نو ګور ارمانی صاحب مخه پکوي. ښه ویم زما دا رور د خپلو ملګرو په اواده ډېر زیات زورور دی. بس داسې چل به وکړو چې 50,000 به ترې نورې هم کمې کړو. دغه زمونږ ګټه وه، د دې یو پلاټ ګټه پکې نسئ. ارمانی صاحب تاسو سره په لاس څونه پیسې دي؟ یاره چیرمین صاحب 10 لکه به درله نغدې پوره کړم. سمه ده فیاضه، ته داسې چل وکړه چې ارمانی صاحب نه د شناختي کارډ یو کاپي واخله، سایډ اپیس ته ورشه، فایل ولا جوړ کا، 10 لکه ډاون پیمنټ کې واچوه او نور ورته کیستونو کې کا. ټیک دی جی. چیرمین صاحب پیسې ما ځان سره نه دي راوړي، سبا به اسکول کې پیاز صاحب ته حواله کړم. وبشي ارمانی صاحب وبشي، نه ته چرته تختې او نه مونږ، دغه اوس د کور خبره ده. سپین لالا تاسو دوی ته په سایډ باندې پلاټ وخی، بیا اپیس ته راځئ چې بالته وسکو. راځه ارمانی صاحب راځه چې خپل پلاټ وینې راوړاندې شي جی. ببلا واوریدم ببلا واوریدم ببلا واوریدم ببلا واوریدم. یا د خدای بنده تا چې د فیاض صاحب دینه پلاټ اغسته
نو ما سره خو به دې سلا کړې وه که نه څو ورځې یې وشوې لا هفتې نه ده شوې نن یې 5مه ورځ د محسن صاحب نغدې دې پکې څومره ورکړي دي 10 لکه اوهو لاټ څو مرلې دی 10 مرلې ما خو تېنه 15 مرلې اخیسته خو هغه چیرمین صاحب وی چې 10 مرلې به درکړه د پیسو فکر مه کوه جواد صاحب هم ویل چې کار یې ښه دی خاطر به دې وکړي نو زه خو خپله په دې لانجو ګونجو نه پوهېږم محسن صاحب اوف دا خو ټول یو ګروپ دی که نه ډېر په پلانینګ سره په ګرمه کې کار وباسي فیاض او جواد دواړه د چیرمین صاحب کمیشنیان دي ستا پلاټ کې به دواړو کمیشن اخیستی وي داسې وی محسن صاحب که چېرې ستاسو خبره رښتیا وي دا خو ډېر بې ضمیره دي دومره خودغرضي او درغلي دا خو سراسر بېایماني ده ارماني صاحب دا ډېر پرېوتي خلک وي دوی صرف پیسه پیژني پیسه داسې چلونه ولونه یې زده وي چې زما او ستا غوندې ساده باده خو د مخې سره تیر باسي په ما یې هم یو 15 مرلې پلاټ خرڅ کړی دی پیسې مې نغدې ورکړې وې اوس یې خرڅوم د کال نه سیوا وشو اوس یې څوک په تاوان هم له مانه نه اخلي اصلي کې د دې ټول کار چې دی نه ګډوډ دی نه ورسره انوسي شته نه د ډیولپمنټ کار په صحیح توګه کولی شي او نه د پلاټونو پیمایش صحیح دی بس مړه هسې لړل تپل کوي نو زما مخکې خو یې د لکونو کروړونو نه اړوښکته خبره نه کوله بل یو کس سره لګیا و پارټنر یې راته ښکارېده دا به هغه ډنډمار شیرجان و دا ګوته یې ما سره هم کړې وه زما مخکې هم بوس بادول بیا راته وروسته پته ولګېده چې دا په حقیقت کې تشپاڼې دي تشپاڼې په پردو پیسو کاروبارونه کوي اصلي کې داسې قسم له پرېوتي خلک د سرکاري یا د دغه یو څو معیاري برانډونو وتلي ټاونشپو صرف پیښې کوي پیښې د غریبانانو او امن خوښو نه په چل هنر پیسې بندي کړي په هغوی خپل کاروبارونه کوي او زما او ستا غوندې خلکو باندې چېرته داسې شاړې ځمکې خرڅې کړي چې په هغې 100 کاله پس هم دوران نه راځي ویم ارماني صاحب په دې غټو ښارونو کې خو پر شاړې هم نه وي خرڅې کړي په تشو کاغذي فایلونو یې غریبانان لوټلي وي ویم محسن صاحب زما د لاسو خپو نه خو دې ساه وویستله دا راته ووایه چې زما د دې مسلې حل به اوس څه وي زما خو ټوله اړي موړي دغه 10 لکه روپۍ دي د کور ودانې کالي پتري مې ورله هم خرڅ کړي دي زه ګورو که نه الله دې خیر وکړي څه لاره ورله راوباسو ته داسې وکړه چې نن فایل فیاض صاحب ته په لومبي فرصت کې واپس کړه ورته وایه مالي مشکلات را پیښ دي پیسې مې پکار دي که پیسې په اسانه نه را واپس کېږي نو چیرمین صاحب له به څوک وګورو سمه ده محسن صاحب الله مو قدر وکړه زه به هم نن د پلاټ فایل د فیاض صاحب په لاس چې کوم دی نو چیرمین ته واپس کړم ویم داسې په بلا واوړېده ماوی سپین لالا که زما هغه ملګري ارماني صاحب له مو لږې پیسې راکړې نو غوره به وي تقریبا 6 میاشتې وشوې چې اوس په موچ هم ته پیسې بندې کړي دي ما ته ملګرو ته په بیا بیا وایي نور راته ځان پر اسکول کې ډېر ملامت ښکاري ګوره فیاضه ته زما رور یې خو د کاروبار په اصولو تر اوسه پوه نه شوې موږ ته کاغذ لیکلی اغوستی دی لیکلی که سبا جرګې مرګې ته کینی نو پړ راته راځي پیسې ورته زمونږ پورې دي زمونږ
هغه خو ټیک تا خو کوم پلاټ چې مونږ هغه ته ورکړو د هغې فایل خو هغه ما ته هغه هفته کې راواپس کړی ما ډیر کوشش وکړو چې په بل چا یې خرڅ کړم خو د هغې پیمایش کې ډیر زیات فرق دی 10 مرلو کې ته پوره 3 مرلې خو صرف لاره کټ شوې ده او اوږدوالی او پلنوالی هم د معیاري پلاټ نه دی ځکه خو تاسو غاړه نږدې سپین لاله نو زه څه چلو کوم ښه درته پته ده زه خپله ګیر یم د ځمکې مالکان پیسې غواړي او د دغه شاعر پلاټ کې خو تا او جواد خپل کمیشن اخیستی دی که نه هغه ورته واپس کې څه نه څه خوله به بنده شي کال نیم ورسره خبره راکاږې بیا به له څه نه څه پیسې ورکو تر هغې به دغه پلاټ بل چا اخیستی وي ویم د سکول پرنسپل صاحب سره تعلق هم ښه دی د هغه غوږ ته هم خبره رسولې ده ځکه چې ما ته پرون پرنسپل صاحب هم وی چیرمانی صاحب له خپلې پیسې واپس ورکړې د هغه ضرورت دی یاره پیازه خو ته ما ته ډېر زړه سواندې ښکارې که ته په ما باندې داسې یو کس له پیسې واپس کې نو خاورې به مونږ خپل کاروبار مخ په وړاندې بوځو دومره ټینشنونه به نه اخلې شاعر او استاد سړی دی جنګ جګړه هغه نه کوي او دومره په اسانه موږ نه ورکو یاد لره که ده ته مو پیسې واپس کړې که نه په دغه سکول کې چې مو په چا پلاټونه خرڅ کړي دي د ټولو به راته خوله جوړه شي او ښه درته پته ده چې پراپرټۍ سر خوړلی دی خلک ډوډۍ پورې اریان دي نو پلاټ په سوالي ته دا خبرې پرېږده په دې شعرو نظر ساته نن سبا رانه ګوره ډېرې وخنې شروع کړي دي زه پوهېږم چې پیسې رانه په چل کې وباسي او ځان له په خپل کاروبار کې بندوي څه چل ولا پکار دی چل سپین لاله ستا پارټنر دی نو ما خو تا اوس ته مخکې ویلو چې دا ملګری مو راته څه ډېر اعتباري نه ښکاري 2-3 وارې خو به زه هم پوه شوی یم چې د خپل کمیشن نه علاوه در سره په نورو پیسو کې هم غلا غلطي کوي او ځینې وخت خو هیڅ بې څه په ما هم سترګې راوباسي ولې چې تماچه ځوړنده ګرځي ځکه چې په داسې شوه نو زه به یم خوښ شم د کاروبار نه به یې داسې وباسم لکه څوک چې د وړو نه ویښته وباسي زه به یې خوښ شم خوښ دې په چاوړېدلې نه دی ببلا واوریدم ببلا واوریدم ببلا واوریدم ببلا واوریدم روخانه ته خبره زړه ته ما چوخه زمونږ بدل دی ته خدای واخلي خدای دې په داسې بلا واړی چې د تیښتې رو ګودرګې نه وي خدای شته زرینې ما له خو د ټولو انسانانو نه زړه تور کو انسان دومره خودغرض او هیرسناک هم کیدی شي د دې خو ما سوچ هم نشو کولی ټول انسانان داسې لالچیان هم نه وي ستاسو په شان رڼا او خواږه پکې هم وي او نه یو کاروبار یا لین دین کې ټول خلک کوټه وي کوټه دا بدنام یې داسې څو کسان کړي روخانه څو کسان ویم دا زړه خو مې وی چې نیک ماشي پرېږدم ټوپک راواخلم او په ګولو یې سینه غلبیل کم نه روخانه نه ته د ټوپک نه د قلم سړی قلم تا سره جذباتي او پریوتې خبرې خوند نه کوي ته به قانون په خپل لاس کې نه اخلي د ډیر صبر او زغم نه به کار اخلي زغم نه زرینې د زغم او برداشت هم یو حدي مشران وی چې تنگ شي نو په جنگ شي دا دی خبره کال ته ورسېده زمونږ 10 لکه روپۍ اوس د 15 لکو کار نه کوي ځکه چې پیسه رسته رزق په ښکته را روانه ده خو دغه بې خونده زمونږ په پیسو خېټه اچولې ده څو کسانو ورته زما دپاره په بیا وینا هم وکړه خو د هغې په خبرو وړو شا نه ګرېږي الله به خیر کړي روخانه الله به خیر کړي ته په مزغو ډېر بوج ما چاوه پیسې د لاس خیرې دي زمونږ به الله پاک څه بل څه ثواب وکړي مه خفه کېږه ښه اخر سړی خفه شي که نه دا دې ګوره څومره ښکلې سپرلیزې ورځې دي خلک عمرو له جوپې روان دي که دې سپېرو دا پیسې په وخت راکړې وي نو موږ به هم تلي غاړه به مو خلاصه شوې وه که نه عمره به هم وکړو که خیري
ته وار مه خطا کوه چې ته روغ جوړې دا زما دپاره هر څه دي. بابا عمرې له به کله ځو؟ ها بچې چې کله مو نصیب شوی وي نو ځو به. نو بابا نصیب به مو کله ښه کېږي؟ بچې چې کله مو بدنصیبي ختمه شي. دا څه وي بابا؟ بچې کله کله د خواهشونو بلا انسان داسې په مخه واخلي چې د یو شمېر ازمیښتونو سره یې مخ. بابا الله دې مونږ د ټولو بلاګانو نه وساتي. آمین بچې آمین. زما یقین دی چې د دعا بچې دعا به ضرور رنګ راوړي، ضرور انشاءالله. الله دې رانه ټولې بلاګانې په شا کړي. السلام علیکم د کوم معمارانو. وعلیکم السلام محسن سے پخیر. دریم کلاس ختم شسو؟ او جی ختم شو. ستا جوړ پیرډ دی؟ نه جی زما سلورم پیرډ چې دی نو دا خالی دی. او جواد صاحب ستاسو جوړ هم خالی دی ځکه چې بیا په موبایل کې بوخت دی. یاره جی پیرډ مې خالی نه دی خو د اډو کې مې لږ شان خوږېږي. کلاس اغستو ته مې اډو ډډې نه لګي. هسې محسن صاحب خفه کېږئ ما، خو کوم وخت چې تاسو په موبایل خرابوئ که نه، که چېرې دا مو څه مثبتو هلو ځلو ته ورکولو نو غوره به وه. بل ستاسو دا عمر ګورې هم د فیسبوک او د ټیک ټاکو کتلو نه دي. محسن صاحب تقریبا 13 کاله مو دې سرخوړلي سټوډنټانو ته زړه ستړی کړو. دا دې زه پکې په پروموشن 19 ګریډو ته راورسېدم. د دوی نه هسې هم څه نه جوړېږي. څه له پې هسې ځان له مازغو خورو. د دې دا مطلب خو نه دی چې واړه کار نه کوي نه ته دې ورته هم توره ډالو غورځوي. ارماني صاحب ته نه ګوري سټوډنټان یې څنګه مختلفو سرګرمو کې مشغول کړي وي او اضافي کلاسونه پکې لا جدا اخلي. ارماني صاحب خو پرېږده که نه، هغه خو حساس سړی دی. یوه ګړی قیمتي کول غواړي. موږ هغه ته چېرته رسو؟ رښتیا جواد صاحب د فیاض صاحب درېیمه ورځ ده په چوټۍ دی. خیر خو دی که نه تا سره خو به یې رابطه کړي نه وي. یاره جی د هغه ورور چیرمین صاحب او پارټنر شیرجان یې خپلو کې څه تو تریخوالی راغلی دی. نن پکې جرګه کینی که په هغه منډه تروړو وینو. او که نه جواد صاحب د ارماني صاحب دغه پیسو دا د کال نه سیوا وشو چې چیرمین سره بندې دي. دا خو ارماني صاحب ښه سړی دی، ګنې که بل څوک وې نو تر اوسه به یې ورسره جنګ نه بلا جنګونه کړي. محسن صاحب ما ته پوره احساس دی. خدای شته ارماني صاحب د ډېر زغم مظاهره وکړه. واقعي چې د ډېر ظرف خاوند دی. زه ورته خپله ډېر ملامته یم ځکه چې د چیرمین نه د پلاټ اغستو مشوره ورله ما ورکړې وه. خو ما ته څه پته وه چې چیرمین صاحب به دومره بې خونده خیږي. څنګه چې ورسره د ارماني صاحب پیسې بندې دي داسې یې زه هم رسولی یم. لسته پلاټونه مې ورله په یارانو دوستانو خرڅ کړي دي او هغوی ټول ماته سره ناست دي. په ایمان زه خو اوس د خپلې ملامتیا نه ارماني صاحب په وړاندې د خولې نه خبره هم نشم راویستلی. غلطي فیاض صاحب هم کړې ده. هلکه چې تا ته ښه پته ده چې زما د رور کار کې شګه ده نو په داسې ملګرو وله پلاټونه سله خرڅوي چې په یو ټیبل دی ورسره ناستې کېږي او سبا ورته بیا پوسترګې. بالکل زیاتی ته هر څوک زیاتې وایي. جی هلو آواو دا څه وایي؟ په یو بل یې ډزې کړي دي؟ اوهو انا لله و انا الیه راجعون.
دا خو ښه ونه شو. او چیرمین صاحب ښه زه الله دې خیر وکړي. د خدای په امان. خیر شه جواد صاحب، خیر خو دې که نه؟ اوف هم هغه وشو د څه چې یاره وه. یو ملګري راته فون وکړو چې چیرمین صاحب او د هغه پارټنر شیرو په یو بل ډزې کړي دي. خدای خیر. نو بیا شیرو په ځای مړ دی او چیرمین صاحب زخمی حالت کې هسپتال کې دی، خو سیریس دی. ان لله و ان الیه راجعون. دغه حال دی جی مونږ ټول څنګه یې رس په مخه کړي او دا وایو نه چې یوه ورځ به په قبر کې هم ډډه لګو. انسان کله هم په دولت نه مړېږي، دی به صرف په خاورو مړېږي، په خاورو. واقعي چې رس بده بلا ده. چیرمین څه وکړل؟ ځان یې هم تباه کړو او نور خلک هم ځان سره غرق. په بلا واوړېدم، په بلا واوړېدم، په بلا واوړېدم، په بلا واوړېدم. ارمانی صاحب یقینا چې ستاسو د ذهني اذیت ازاله ګرانه ده، خو موږ ته پته ده چې تاسو له الله تعالی ډېر لوی زړه درکړی دی. چیرمین صاحب د خپل عمل د لاسه نه یوازې د تورو تمبو شاته شو، بلکې د سپینل کارډ د ناکاره کېدو په وجه د لومړي معذوري هم په برخه شوه. خدای ته به داسې منظوره وه. خو ګوره که نه فیاض صاحب په خپله ستا درد معافی له راغلی دی او ستا امانت هم ځان سره راوړی دی. دا منم چې ستاسو پیسې دوی ډېر ایثارې کړې، خو موږ ټول تاسو له په جرګه ننواتې راغلي یو او زما یقین دی چې تاسو به د زړه نه دوی معاف کوئ. راپاسئ فیاض صاحب، راوړاندې شئ، ارماني صاحب ته ورته غاړه وځئ. ما معاف کې ارماني صاحب، ما معاف کې. خو له خو مې درته نه جوړېږي، خو زما ورور چیرمین صاحب هم د زړه نه معاف کې. کیدای شي چې ستاسو بخښنې سره الله هم وبخي. ارمانی صاحب الله هم وبخي. زما رونه فیاض صاحب، زما رونه تاسو ته چې د خپلې غلطۍ احساس وشو، دغه زما ګټه هم ده او ستاسو هم. یقین وکړه فیاض وروره چې په چیرمین ډېر خفه یم. یو خوا قاتل شو او بل خوا د ټول عمر دپاره معذوره شو. داسې دولت په څوک څه کي چې ژوند او انسانیت دواړه پکې وبیلي او د مال او زر په خاطر لیونی سپیلنې ګرځي. د بېغمۍ ژوند خو د مینې او په خپله حصه د صبر ژوند دی. الله دې مونږ ټول ته هیرس او لالچ د بلا نه وساتي. آمین ثم آمین. لیونی کېږم په ځان پوهېږم، ستا محبت کې مدام زړېږم. څومره بېغمه اوسېدم، څومره بېغمه اوسېدم، نو په بلا واوړېدم، په بلا واوړېدم، په بلا واوړېدم. چې ستاسو کلي ته راتلمه زار زار، چې ستاسو کلي ته راتلم، په بلا واوړېدم، په بلا واوړېدم، په بلا واوړېدم، په بلا واوړېدم.